أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. سورة العنکبوت شلم سپارہ آیت 38-38 سورت کے بیان دے امتحانات کولو چه امتحانات بدر باندې راځي، تکلیفونه مصیبتونه بدر باندې راځي. نبی علیہ السلام فرمایي زیات تکلیفونه او مصیبتونه په انبیاء علیهم السلام راغلي وو. دا یې نه وروسته چې الله ته یو سړی څومره نږدې وي نو په هغه باندې د هغه د درجې مطابق امتحانات راځي. اوچت سړی اوچت امتحان، وړوکی سړی وړوکی امتحان، وړې درجې والا سړی وړوکی امتحان، لوی درجې والا سړی لوی امتحان. د انبیاء علیهم السلام گناہونا اللہ دا انبیاء علیہ السلام ای گناہونا پاک تی، معصوم دی، دائی درجی اللہ اچتائی. پا امتحانات و تکلیفون مصیبتون باندے مومنانو ای باندے جی امتحانات رازی دا غی گناہونا اللہ معاف کئی، کافر و مشرک اللہ ذلیل کئی. نننی سبق کے دا عادیانو اور سمودیانو دا غی واقعہ ذکر کئی، د دوالو اشارتن داغی بیان کئی مختصر غندے. او بیا د شیطان بیان کئی چې شیطان انسان تا خراب عمل او تخیست کئی. وعادا و سمودا او عادیان او سمودیان، وعادا و سمودا عادیان او سمودیان. عادیانو تا اللہ پاک ہود علیہ السلام را لے گئے. لیکن سورہ اعراف کی اتم سپارہ کی آیت 65 کے آلت اور سرا عادیانو سر ہود علیہ السلام ذکر کئی. آیت 65 سورہ اعراف وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ اور لے گئے عادیانو تا یود د یهودا هود علیہ السلام. قال اولود علیہ السلام یا قوم اعبدوا الله وزما قوم عبادت کوي یود الله، د عبادت ټول اقسام کوي الله تا. مالکم من اله غیره نیتن تاسو لپاره بل جترا بغیر الله نوم. او دلته سورہ عنکبوت کې صرف عادیان ذکر کوي، هود علیہ السلام او سن ذکر کو وعادن عادیانو و سمودان سمودیانو. سمودیان دیتا اللہ صالح علیہ السلام را لے گلے ہو. لیکن سورہ اعراف کے وسر ذکر کئی صالح علیہ السلام آیت 73 سورہ اعراف اتمنج پارا ویلان سمودا خاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من الہ غیره وَإِلَىٰ عَادٍ وَإِلَىٰ سَمُودَا اور لے گلے ہوں گے سمودیانو تاؤ اخاہم یوددئی صالح علیہ السلام. قال اوئل صالح علیہ السلام یا قوم اعبدوا اللہ وقوم زماد عبادت ٹھولکسام کئی اللہ تاؤ ما لکم من الہ غیرو نیستنتا سلپاراؤ بلا جترا بغیر دا اللہ نام. اور سورہ عنکبوت کی صرف عادیان اور سمودیان ذکر کرا، پیغمبران نامی اور سر ذکر نہ کہ وعادن عادیان
وثمود او ثمودیان عادیانو ته موږ هود علیہ السلام را لېږلو ثمودیانو ته صالح علیہ السلام را لېږلو صالح علیہ السلام مدینی نا تقریبا 1500 کلومیٹر لري مدائن صالح ہوتا ہوئی یہ صالح علیہ السلام کمزے کہ اللہ را لے گلے ہو سمودیان ہوتا نازے ہو در سلور کہلکی گی نازے تمتلیو گن کسانو مدائن صالح تا نو آل تا چی سڑے لاشی داگیر چاہ پھر اٹھول غرون دی غرونو تا چی گوری نارو غری پا غر کی سرے جو کرے غر نے سرے جو کر سرے ہوئی جوڑی دا چی وہ تو گوری نو آج سریخ کاری آلوی غر نے سرے جو کری پکی مختلف بوتان جو کری آغا غرونو کے گولکاری کری پائے کے نقشی جوڑ کری دا بوتانی پکی جو کری مدائن صالح ہوتا ہوئی آغازے کی پخواوے خلق نہ پریخواو اوس آغازے کی بسونے مقرر کری 50 ریالا 100 ریالا یو کس نوالی او آٹول تاریخی دیو نتوخی مدائن صالح وعادن عادیان وثمودان ثمودیان وقد تبین لکم آبتا کی سراؤ سرگن کری دی تاسو لراو واضح بیان کری دی تاسو لراو سرگن کری تاسو لراو من مساکنم دا زینو دا غینام من مساکنم دا زینو دا غینام وزینو لهم الشیطانو اعمالهم وزینو خیر تکری لهم الشیطانو دیتا شیطان اعمالهم عملنا ددئین ہر انسان سره شیطانی نبی علیہ السلام فرمائی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نے تپوسو کو چیزت تاثرن شیطان شتا نبی علیہ السلام تو فرما سرستا او پمائی وسن رسی بل روایت کی راجعہ مسلمان دے شیطان ہر انسان سره اور شیطان نا دا بچکولو علاج بیا قرآن کھولے اب یا رسویم رتا شیطان ناکار عمل بتا تخیر سکی وزینا لهم الشیطانو آخیر تکڑی دی دیتا شیطان اعمالهم ناکار عملنا ددئی سورہ نمل کم چیز بلکیش واقعہ ذکر کئی نسلی رسمیات کے آتوں چی شیطان آوات دا خیر تکڑیو نو لسمج پارا سورہ نمل سلی سمایت وجدتو وقوما یجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم وصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون وجدتو انتری ما دل رو دی بلقیس لرو قوم دل رو یجدون دا هد وی هد مارغ وی وجدتو ما منتلع دی بلقیس لرو وقوم دل رو یجدون للشمس چی سجدہ کلن ورتاو یا سجدہ کئین ورتاو من دون اللہ بغیر اللہ نو وزین لهم الشیطانو آخر تکری دیتا شیطان اعمالهم ناکار عملنا درائی وصدهم عن السبیل نبن کری دی عن السبیل دلار دا اللہ نو فهم لا يهتدون وزی لار نمومی فهم لا يهتدون وزی لار نمومی یعنی سورہ انفال کے لسمج پارا سورۃ الانفال آیت نمبر 48 کے آدلت اموئی سورہ انفال کے آتو صلیتمات کے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَإِذْ زَيَّنَ وَكَلَ چِخِنْتَكَوْ لهم الشیطانو دیتا شیطان اعمالهم ناکار عملنا ددئی بد عملنا ددئی وقال اولا
شیطان لا غالب لکم نیچ زور اور پتا سباندے لا غالب لکم اليوم نیچ زور اور تاسبانے نرزی من الناس لخلقنا و انی جار لکم او یقینا زو پناگیری مستانسو معاون مستانسو شیطان و تناکار عملون خیسته کریو شیطان دا سراقا په شکل سراقا یو پهلوانو د کافرو دا سراقا په شکل باندې شیطان نغلو که شیطان دیر جنات رضا تره کان من الجن ففسقان امر ربی سورہ کام کی 50 آیت کی ہوئی دا شیطان دیر پیریانو دا ذات نہ دے کان من الجن ففسقان امر ربی سورہ کام 50 آیت کی ہوئی جنات رضا تر پیریان ځان بدلول شي ځان نار سره جوړول شي نو شیطان ځان نه سوراخه جوړ کو سوراخه د عربو پهلوانو داغه په شکل باندې جنگ بدر ترالو او په امیه باندې لاس چولیو او اراده یې زده سره ما چې کله شیطان فرشتي ولیدي ځکه شیطان ځان بل څه جوړول شي شکل بدلول شي او فرشتو ته الله دا اختیار ورکړي ایم ځان بدلول شي جبرائیل علیہ السلام چې نبی علیہ السلام ته راتلو د انسان په شکل براتلو د سړي په شکل براتلو چې جنگ بدر ته فرشتي رااله او شیطان ولیدلې نو فلما ترات الفئتان ارکلا چې ولیدلو یو بل دوانو ډلو نکس علا قبائه واپس جبا پلو فند باندې وقال او شیطان انی بری منکم یقینا زبیدار مدستا سناو شیطان وی انی اراو یقینا زوینما ما لکا دا فرشتو لا ترونا چنوی نیتانسو او بیا شیطان وی انی اخاف اللہ یقینا زیرکم دا اللہ نام شیطان دے مونگا او تاسو تا وسوسیه چی او دے پا خلو ازا اللہ نیرکما انی اخاف اللہ یقینا زیرکم دا اللہ نام شیطان دا اللہ نیری اور شیطان سورہ حشر کی موئی شپارسم آیات کے کہ اللہ نیرکم کمثل شیطانی اس قال الانسان کفر فلما کفر کلچ کفر کو انسانو قال هو شیطان انی بریء منکو یقینا زبیزار مدستانو انی اخاف اللہ شیطان وی انی اخاف اللہ یقینا زیرکم دا اللہ نو رب العالمین چی پالن کے مخلوقات دے دا شیطان اللہ نیریگی او انسان تا ناکار عملون خیستکی او زکوی وین زین لهم شیطانو او کلا چی خیستک دیتا شیطان آمالهم ناکار عملون ددئی دانگی سورہ انعام کی آیت 43 درے سلطم کی وئی سورۃ الانعام آیت 43 درے سلطم فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلولا إن جاءهم فصلي عاجزين قول دي فلولا تضرعوا بيرسو ذكر كي فلولا فصلي إن جاءهم بأسنا كلن چراغ ديتا نولی دی تزورن ولی عجیزن کل دی ولیکن قصت قلوبهم ولیکن سختی زرن دی وزین لهم الشیطانو آخر تکری دی دیتا شیطانو وزین لهم الشیطانو که تکری دیتا شیطان ما کانو یعملون اغامل چی دی کولان شیطان آناکار عمل او تخیستکی وزین لهم الشیطان او کن تکڑی دیتا شیطان عملون ددئی دانگی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 212 کی وئی 212 آیت دویم سپارہ سورہ بقرہ زوینو
للذین کفروا الحیات الدنیا وزلت صيغه مجهوله راوړي زوینا فتکړی شي للذین پرنا کسانو کفروا چې کافران دي حیات الدنیا جون د دنیا شیطان وته دنیا جون خېته کړی دی او زوینا للذین خېته کړی شي دا کسانو ته کفروا چې کافران دي حیات الدنیا جون د دنیا سورہ آل عمران کې سوال سمات کې وی آیت نمبر 14 کې زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة زین خیتکړي شي للناس خلقو ته چاله خیتکړي د شیطان زین للناس خیتکړي شي خلقو ته حب الشهوات من الخواهشات شهوات ما تشتهي الانفس چې زړه سغواړي اساس من النساء دا تفصیل کوي یعنی دا خذنا والبنین د زامنونو والقناطر المقنطرة او خلانه ته پته مال دولت او خذ ولا خیت کړی دي خذ سره مینا او تزکیه چولینو زامنو مینا ولا زکیه چولینا ده ولا خیت کړی مال دولت ولا خیت کړی من زابي یعنی د سرو زرونو والفیضت ونسبین زرونو والخیل المنصومت او سن نشان دا والانعام او فس او چار پیانو والحرس او فصلو داوسی زونه ذکر کا نو الله وی ذالکا متاع الحیات الدنیا دا سکه د ژوند دنیا دا قائد محترم شیخ القرآن سے وی افتا کې ورځی دي دا ورځو په داو کارونو باندې داو سینې ولا خيسته کا په دې باندې دې مشغول کو او دلا ټیم ملونه شو چې اخرت لري تیارې وکي دلا ټیم ملونه شو داږي سورۃ الانعام کې آیت نمبر 122 یوزل دویشتم کې وایي سورۃ الانعام شیطان دا ولا خیسته کړی دي سورۃ الانعام آیت نمبر 122 یوسلو دویشتما شیطان کذالک زوین للکافرین آیات آخر کې کذالک هم دارنګي زوین للکافرین خیر تکړه شي کافرانو لرو ما کانوا یعملون عمل چې دی کولم شیطان وتا نه کړ عملونه خیر تکړه دي دارنګي سورۃ الانعام کې 137 یو څلور سمه آیات کې وایي وکذالک زینا لکثیر من المشرکین قتل اولادهم وکذالک هم دارنګي زینا خې تکړی لکثیر من المشرکین ډیر مشرکانو ته قتل اولادهم وجلد اولاد ددی داول شیطان خې تکړی د غیر الله په نوم باندې بچی علالای دانګي سورۃ توبه کې آیت 37 ودیسم کې وایي آیت نمبر 37 ودیسم د آیت اخر کې زوین لهم سوء اعمالهم فتکړی شي دي دیتا سوء اعمالهم ابد عملونه ددی ناکار عملونه ددی دانګي سورې یونس کې دولسم آیت کې وایي آیت نمبر 12 دولسم آیت اخر کې کذالک زوین للمسرفین ما كانوا يعملون كذلك هم دارنگی زوینو تکړی شي للمسرفین مشرکان داو ما كانوا يعملون عملونه چې دی کولم انا کان عملونه وته خې تکړی دانګي سورې رات کې درې دې سمات کې آیت نمبر 33 درې دې سم کې وایي شیطان ولا خیر تکړی کله څنګه مجهول وروړي دا آیات اخر کې وایي سورې رات کې آیت 33 بل زوینو للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل بل زوینا بلکې خیر تکړی شي للذین کسانو ته کفرو چې کافران دي د دنیا کارونه وته خیر تکړی دي زوینا
او کله وی زین له شیطان دانګي سوره فاتحه 2 سپاره کې اتم آیات کې وی سوره فاتحه او 2 سپاره اتم آیات شیطان وته ناکار کارونه دا له خسته کوي افمن زینا فاتر ات افمن زینا له سوء عملی فرآه حسنا افمن آیا سوک زینا چه خیط کنی شینی له دتا سوء عملی بدمندنا فرآه حسنا نوینی دلرا خیستان اناکار عملو تا خیستان شیطان خیست کریوی ناکار عملونو شیطانو تا خیست کریوی دانگی سوره حمیم مومنو ولی سمایات کی وی آیت میز کی وکذالکا زینو لفرعون سوء عملی وصد عن سبیل وکذالکا هم دانگی زینو خیست کریشی لفرعون فرعون تا سوء عملی بدملنو وصد عن السبيل او بن کړي شي دي لاره دا الله نام لاره دا الله نام دانګي سورې فتح کې بیا تو بيسمه سپارا سورۃ الفتح دولسم آیات کې سورې محمد پسې سورې فتح دې په بيسمه سپارا کې سورۃ الفتح آیت نمبر 12 دولسم بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنين الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك خير شديدا في قلوبكم وظننتم تاسوكي وظننتم ظن السوء او گمانونا کول تاسو ظن صحبت گمانونا شیطان دا د انسان دشمن دی او کله لاره کوئی ان شیطانو للانسان عدو مبین کله وی کارونه ولا خیسته کوي کله وی دا دی دشمن دی دا دی دشمن دی ښکارو شیطان دی دشمن دی ښکارو سوره یوسف دولسمه سپاره 15 آیات کوي ان شیطانو للانسان عدو مبین یقینا شیطانو انسان لرو دشمن ښکارو دا شیطانو دا انسان دشمن ښکارو او کله سوره فاتر کې وایي شپږم آیات کې 2 سپاره ان شیطانو لکم عدو فاتخذوه عدوا یقینا شیطان تاسو له دشمن دی ونی سید شیطان لرو و دشمن سره دا شیطان تاسو دشمن دی ونی سید لرو و دشمن سره دا شیطان تاسو دشمن دی سورہ کہف کې آیت 50 کې وي 50م کې وهم لکم عدو او دا شیطان تاسو له دشمن دی دا شیطان تاسو دشمن دی نو کله بیا وای د شیطان خبره ممنئ لا تعبد الشیطان عبادت مکو د شیطان عبادت مکو د شیطان خبره ممنئ د شیطان شیطان تاسو دشمن دی لا تعبد الشیطان عبادت مکو د شیطان سورہ یاسین کې وای شپږم آیات کې الم عاد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین علم آد لیکم آیا حکم نکرم گتا سوتا یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام اللہ تعبد الشیطان عبادت مکوین دا شیطانو تابداری مکوین دا شیطانو ان شیطانو بشک شیطان چیرے انہو لکم عدو مبین یقیناً دا شیطان خواہ دشمن دے تاسو لرو ښکارو د شیطان عبادت مکوئ ابراہیم علیہ السلام پلاتوی سورہ مریم آیت 44 کی یا ابتی لا تعبد الشیطان اے پلار ازمو لا تعبد الشیطان تابداری مکو د شیطانو عبادت مکو د شیطانو ولی زکا ان شیطانو
کان للرحمن عصیا یقینا شیطان دې مهربان ما سیالو عصیا نه فرمانا دا شیطان د الله نه فرمان دی دا شیطان ستاسو دشمن دی زه تابعداري مکوئ علاج جمله قرآن خي چې ځان به تنه څنګه بچ کې 50 سپاره سورې زخرف آیت نمبر 36 شپږ دې سما علاج دې ته خي د بچ کېدو 50 سپاره سورې زخرف آیت 36 میا سن ذکر الرحمن نقيد له شیطانا وهو له قرين ومن يعشو عشا يعشا پمانا شمکور راځي او عشا يعشو پمانا دړونوالي ومن يعشو سوچې شمکور شو یا ومن يعشو سوچېړون شو ان ذکر الرحمن کتاب د مهربان مانشانو نقيد له شیطان مسلط کومه په د باندې شیطان وهو له قرين دا شیطان د ملګری وي وهو له قرين دا شیطان د ملګری وي دا شیطان د ملګری وي وهو له قرين قرآن دې پرې خو نه لاوي نو قید له شیطان مسلط کومه په د باندې شیطان وهو له قرين وي دلرا ملګری بیا د شیطان ملګری شیطان په الله وې زم مسلط کما او سورہ محمد کې بیا وایي آیت نمبر 25 کې ان الذين تدعوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشیطان سول لهم ان الذين تدعوا كنا کسان چې وړېدل على ادبارهم په شاګانو د دی باندې من بعد ما فداغینا تبینا چې ښکارا شلوم الهدى دیتا هدایت او قرآن او سنت الشیطان سول لهم شیطان خیت کړی دی دلهم دا ناکار عملونه نه لو قرآن باندې کله کې منګولو لګوا قرآن دې پرې خو بیا شیطان نه نشي خلاصې دی او نو شیطان دلته او سورہ عنکبوت کې وایي وزین لهم الشیطان خیت کړی دی دیتا شیطان اعمالهم ناکار عملونه دی وصدهم عن سبیل نبن کړی دی د لارې د الله نو وکانو مستبصرین او دی خياران لذي ترجمه وعادا او عادیان قوم داود علیہ السلام وثمود ثمودیان قوم صالح علیہ السلام وقد تبین لكم او تاکی سرا سرنګن کړی دی تاسو ته وقد تبین لكم تاکی سرا کار کړی دی واځي کړی دی تاسو لرو مم ساکنم د کورونو د دینو چې الله تبا کړی دی وزینو او خیت کړی دی لهم شیطانو دیتا شیطانو اعمالو ناکار عملونه دای فسادون بن کړی دی دایلرو ان سبیل دلاره د الله نو وکانو مستبصرین او اولای لیدونکي یعنی خو خياران خو پویا د شیطان په لمس کې راشي بیا او مستبصر وکانو مستبصرین او اولای خو پویا یو خيارا په دنیا کې واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین ګورینن به ان شاء الله اعظمګه دارالقرآن ازاخیل بالا دې کې به زمګه د دوره تفسیر شروع کیږي افتتاح وای ما خامون څه مختصر غوندي دا شعبان او رمضان دا دوا میاشتې د جماعت اشاعت توحید و سنت د قرآن د درسونو سیزن وی زمون کلی کې څلور جماعتونه دي د جماعت اشاعت توحید و سنت او کله چونکې لوی دی یو ځای ته راوندېدل لوونه مشکله شي بیا پکې روزي څلور وار جماعتونو کې زمونږه دوري کیږي او ملګری وتا محلې راغونډيږي نو زمونږه دارالقرآن ازاخیل بالا کوم ځای نه چې موږ درس کوو دلته به ان شاء الله ماخام مونږ پسې د دوره تفسیر افتتاحي او دا به ان شاء الله بیا روزي اختر پورې به ختمي بیا ان شاء الله د څلور وار جماعتونو کې
نو نن به افتتاوی د دورې تفسیر بیا د محلي خلکو له ټولو دعوت ته چې د الله کتاب د قرآن افتتاح ته تشریف راوړئ نو ثواب به مو شي الله به درنه رضا شي او بیا به انشاءالله روزانه به د ماښام مونځ نه ماسخوتن مونځ پورې دا 1 غنټه به بیا انشاءالله درس وي په کوژه کې به دا یو میاشت روژې له پاتې ده نن 18 تاریخ ته او بیا را روان بل 18 ته یا 19 ته به انشاءالله روژه وي بیا یو میاشت پاتې ده پوره روژې ته او روژه کې به بیا تراون وروستو درس وي او دا ختم انشاءالله دی 2 میاشتو کې اختر پوری دی لږ لږ وخت کې کېږي 1 غنټه درس وي ماښام نه ماسخوتن پورې نن به افتتاح وي ټولو له دعوت دی چې تشریف راوړي واخر دعوانا الحمدلله